بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما خبو دوستانو، څنګه یې؟ ښه یې؟ طبیعت هم ښه دی. امید د الله نه چې ښه به یې او روغ جوړ به یې. نن زه په دې ویډیو کې تاسو ته داسې یو عمل ښیم چې کله تاسو هم دعا غواړئ د الله نه د هر یو جایز اجر دپاره، نو هغه به الله پاک ضرور قبلوي او انشاءالله ډیر زر به قبلوي. عمل ډیر آسان دی او الله پې ډیر خوشحالیږي او ډیر د مشقت هم نه دی. کله چې تاسو د الله نه دعا غواړئ نو یو پیری تاسو درود شریف ووایئ، بیا ورپسې یو پیری سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین د ولد والین امین پورې، او بیا تاسو درې پیری سوره اخلاص وایي، قل هو الله احد. دا سورت چې کم دی نو دې ته سوره اخلاص وایي، او بیا تاسو ورپسې یو پیری بیا درود شریف وایي. کله چې تاسو دا عمل وکړئ، یو پیری درود شریف، بیا یو پیری سوره فاتحه، بیا درې پیری سوره اخلاص، بیا درود شریف، نو چې هر حاجت جایز نو الله نه وغواړئ په دعا کې. که مکان ته ضرورتي، کور ته، که ډوډۍ ته ضرورتي، که پیسو ته ضرورتي، که چاته څه ځای کې رشته کول غواړئ، که نور هم داسې ستاسو څه حاجت جایز نو هغه د الله نه وغواړئ، نو الله به انشاءالله ډیر زر تر زر الله پاک دله درکړي او هغه مسله به دله حل کړي، هغه دشمن به دله لرې کړي، هغه آفت به دله لرې کړي، هغه خوشحالي به دله درکړي، هغه تنګي به دله ختمه کړي. نو عمل ډیر آسان دی، بس صرف یو پیری درود شریف دی، بیا یو پیری سوره فاتحه ده، او درې پیری سوره اخلاص دی، او ورپسې بیا یو پیری درود شریف دی. کله هم تاسو چې د الله نه دعا غواړئ نو دا عمل وکړئ یو څو ورځې، انشاءالله ډیر زر به پوه شئ په دې باندې چې زما دا دعا الله پاک قبول کړه، او مال الله پاک زما دا کار، او مال الله پاک دا نعمت، مال الله پاک دا رشته وکړه، ما نه الله پاک دا سختی لر کړه، دا تنګي رانه ختمه کړه، پیسو ته مې حاجت و پیسې رانه الله راکړي. نو څومره یو آسان عمل دی چې تاسو وکئ، انشاءالله که خیری نو ستاسو به الله پاک حاجتونه ډیر پوره کړي. نننۍ ویډیو هم د دې باره کې وه. که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو دا لایک کړئ او کمنټس پې هم وکړئ چې چا ملګرو داسې کړي او د هغې دعاګانې قبولې شوي نو هغه یې هم کمنټس کې ووایئ. الله پاک هم خوشحاله ساته، ښاد او آباد اوسئ. انشاءالله په بله ویډیو کې به تاسو ته نورې داسې ښې دعاګانې یا داسې وظیفې ښیمه انشاءالله چې تاسو له به ډیره فایده درکړي. والسلام.